بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو دا مخال منګه په ټیمه خال کې د خدمت فاونډیشن د سوري لاندې چې کوم دلته کې د ماحولیات او ورځ منځل کېږي په دغه کې د یوت چې دلته کې کوم ډیسټریکټ افسر دی عثمان خان هغه ګډون کړو. یو شمیر زنانه چې کوم دی هغه خوم راغلي وي او مختلف سماجی تنظیمونو خلک خوم راغلي په هغه باندې باقاعده یو بریفینګ وشو. اتوار ورځ ده بدمرغي دا ده چې ځلې انتظامی ګډون خوم ضروري و ګیلته کو چې د کې ډېر خطه تصویرونه وتلیو او صوبایي حکومت ته دغه تصویرونه چې کم دنو وړاندې شو. دلته کې خو ټول حکومت او سیستم چې کم دی دغه روان دی خو الخدمت فاونډیشن دا پریکټیکلی د غروز منځله او په دې کې بوټیم نال شو د عثمان صاحب په لاسو باندې. نو خبره ترې بکو د نن ورځې د اهمیت والي سره نن چې کومه دستوره واسبه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پته نن 5 جون د عالمي ورځ د ماحولیاتو. نن ورځې د چې کوم د پروګرامو د دې مین مقصد دغه چې موږ خپل یوت ته د یو میسج ورکو چې زموږ په ژوندۍ کې د ماحول چې څومره غټ اثر دی هغه مطلب دا چې هغه موږ اګنور کول نه شو. هغه چې کوم د خپل پوره اهمیت ورکول پکار دی او موږ چې کوم د خپل ماحول د صفایي خیال د زمونږ د گرینری چې څومره سرسبزي ده د هغې خیال د ونو بوټو خیال کو دا موږ نه ساتو نو خدای مکه هغه ورځ لرې نه ده چې موږ ته بدلته زندگی تورول چې کوم دی هغه ډېر ګران شي او زمونږ دپاره به چې کوم دی مشکلات ډېر پیدا شي. څنګه چې موږ ګلوبل وارمنګ وایو یا دا ټایپ څیزونه وایو ګرمي ډېره زیاته شي یخني ډېره زیاته شي نو هغه ټول چې کوم دی د لاسه اثرانداز کېږي. زه به دا ویم چې د انسان هغه طبیعت هم چې کوم دی نو هغه هم د گرینري سره چې کوم دی هغه ټچ دی کو یو ځای کې ونې بوټي زیات او مطلب دا چې شینواله سیوي نو هغه تاسو ګورئ هغه د انسان چې کوم دی هغه طبیعت چې کوم دی نو هغه نرم مزاج دی چې کوم ځای کې د بوټو کمواله دی یا شینکې کم دی نو هغه تاسو ګورئ د انسان هغه طبیعت لږ سخت دی نو هغه چې کوم دی لکه زه به دا وایم چې د شینوالي د انسان په ژوندۍ باندې ښه پوره اثر دی نو دغه شان زموږ په صحت باندې زموږ په ژوندۍ باندې پوره ماحولیت اثر دی. دا زموږ مین مقصد چې کوم دی د نن اکټیویټي دا چې زموږ کم یوت په پاکستان کې چې کوم دی په دنیا کې په دویم نمبر یوت چې کوم دی پاکستان کې دی نو کو دا یوت موبلایز شو دا د اویرنس دي ته لاړو ان شاء الله غرض لري نه ده چې موږ به چې کوم دی یو ترقی یافته ملک شو او ان شاء الله زموږ د ځوانان چې کوم دي نو دا به موږ له ان شاء الله د ملک چې کوم دی مخ په وړاندې بوزي. ډېره زیاته مننه امان الحق صاحب سره خبره ترې کوو. د نن د دې ورځې اهمیت والي سره نن پکې چا ګډون وکړو په دې موقع باندې تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما امان الحق نوم دی او د الخدمت فاونډیشن چې کوم کفالتیاته پروګرام دی هغه د 400 ذمہ داری ده زما. نن چونکه 5 جون د عالمي یوم ماحولیات حواله سره مونږه د ټیمه حال 400 کې د ورځ ومنځله په دې کې موږ سره چې کوم زمونږه په 400 کې الخدمت فاونډیشن 411 یتیمان سپورټ کوي د هغې نه یو سل ماشومانو په دې کې شرکت وکړو. ماشومانو شجرکاری وکړه پینټینګ کمپټیشن پکې وشو تقریري مقابلې وشوې د دې نه علاوه آګاهي واک وشو په دې باندې خبرو شوه مختلف ټرینرز راغلي مختلف سماجی کارکنان راغلي په دې کې ډسټریکټ یوت افسر عثمان صاحب د ډسټریکټ یوت اپیر نه چې کوم شرکت وکړو او په دې باندې خبرو شوه چې را د ماحولیاتو صفایي بوټي بسنګ مونږ نه الکو د زیات نه زیات بوټي چې کوم دی هغه مونږ وکړو. مونږ د دې ماشومانو په ذریعہ باندې د خلکو له یو پیغام ورکو چې تاسو په خپل ماحول کې د بوټو د کرلو زیات نه زیات چې کوم هر یو کس ته مونږ پیغام ورکو چې یو کس ته په خپل سر باندې یو بوټي وکړي. دا ملک زموږ د شریک ملک دی د دې کې به ان شاء الله مونږ خپل کردار ادا کوو ان شاء الله دا مخ په وړاندې باندې بوزو. ډېر زیاته مننه. یو ماشوم سره خبره ترې کوو چې په دستور کې ماشومان خوم ګډون کړو بچي سبب په دې موقع باندې سده پکې وردل سده پکې ویل. السلام علیکم. زما نام روش علي دی او زه په ګریډ 8 کې سبق وایم. نن چې دی 5 جون دی ورلد انوایرنمنت ډے ده نو په دې کې ورلد انوایرنمنت ډے چې د دې دا مطلب دی چې لکه مونږ د انوایرنمنت صفایو کې انوایرنمنت وای انیثینګ اراوند اس نو چې مونږ چې کم زمونږ 8 ګډ چې کم شي چې هغه مونږ صفاو ساتو نو هغه د لپاره ضروری دي چې مونږ زیات نه زیات ټریز مونږ وکړو. نو مونږ چې دی ټریز چې دی مونږ دلته کې مو کړل او مو زه سکول کې کارم کور کې او فرندز ته وایم. ثانک یو. ډیره مننه. کتونکو نننۍ ورځ دا تقاضا کوي داسې ورځې مانځل داسې ورځو یادخاني ورکول د الخدمت فاونډیشن یو ډېر ښه
کردار دی چې د نن ورځې په اهمیت باندې موږ هم خبر کړو تاسو هم خبر کړلی چې نن ورځ دا تقاضا کوي چې موږ خپل چارپیرچل یعنی ماحول صفا وساتو ونې وکړو د هغه ونو بیا خصمانه وکړو نه چې څنګه د صوبایي حکومت ونې کرلې دي هغه ټولې وچې شوې صرف تصویر د پاره کړلی نه عملی توګه باندې ونې او خو دوی په دې نننۍ ورځ کې دلچسپي اخیسته نو دا ضلعي انتظامیه او په دې فنکشن کې هغوی ته باقاعده دعوت ورکړی شو خو موږ د ډسټرک یوت د عثمان خان د هغه د کابینې ډېره زیاته مننه کوو چې داسې فنکشنونو ته وده ورکوي او موقع نه ضایع کوي او په هغه فنکشن کې چې کوم دی هغه ګډون کوي نو تاسو ته نننۍ ورځ او دا فنکشن دا دستوره دا پیغام درکوي چې خپل چارپیرچل صفا وساتئ او خو څومره وس کېږي نو ونې وکړئ څنګه چې زموږ په دې 400 کې یو ورور لګیا دی ونې کري اپنی مدد آپ کری نو دغه شانتې راځئ چې موږ خپل ګریوانونو کې هم سر ښکته کړو موږ به هر څه د ټیمې نه د بل نه غواړو آیا موږ خپل ځان صفا ساتو موږ خپل ماحول صفا ساتو موږ ته به استاد یو خبره کوله وي چې سپیم کینی نو لکې ووخي ځان ته ځای صفا کړي موږ په هغه ګن ترک کې چې کوم دی نو کینو صفای نه کوو نو دا نننۍ دستوره چې کومه ده دا تقاضا کوي چې موږ د دې پاسداري وکړو ډېره مننه خوشحاله